बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू په نیو لیکچر کې ټول مرګرو شاګردانو ته خوش آمدید وي. نن به موږ د خیر سره سیکنډ چپټر په ډیټیل سره سٹارټوم. نو سیکنډ چپټر چې کوم دی زموږ سره ایلیمنټ هاو هیلث اینڈ سیفټي منیجمنت سیستم ورک اینڈ واټ دے لوک لایک. کوم زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي منیجمنت سیستم دی موږ چې الریډي کوم موږ په نیبوش کې سٹارټ کړی دی وسوایو. دا چې کوم دی زموږ سره په کومه طریقه باندې ورک کوي سیستم چې کوم دی دا په کومه طریقه باندې کار کوي په هیلث اینډ سیفټي کې او دین علاوه چې کوم دی وات دی لوک لایک دا موږ ته په کومه طریقه باندې ښکاري یا دین علاوه دا به موږ په کومه طریقه باندې فالو کوو سینه نو په ډیټیل سره به ان شاء الله مخکې باندې کې بحث کوو. راځو په دې چپټر کې چې کوم دی زموږ سره 3 کوېسچنز دي. اولنی کوېسچن چې کوم دی آوټلاین د کی ایلیمنٹ اف هیلث اینڈ سیفټي منیجمنت سیستم کوم چې زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي منیجمنت سیستم دی د دې کی ایلیمنټس دي. بل چې کوم دی زموږ سره ایکسپلین د پرپز اینڈ امپورټنس اف سیټینګ پالیسی فار هیلث اینڈ سیفټي کوم چې زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي پالیسی دا د دې امپورټنس دي او د دې پرپزز مطلب مقصد یې څه دی زموږ سره. بل کوېسچن نمبر 3 چې کوم دی ډیسکرایب د کی فیچر اینڈ اپروپریټ کانټینټ اف ایکټیو هیلث اینڈ سیفټي پالیسی. مونږ چې کوم زموږ سره هیلث اینډ سیفټي پالیسی دا یو ګوره هیلث اینډ سیفټي منیجمنت سیستم دی او یو هیلث اینډ سیفټي پالیسی دا چې کوم زموږ سره د هیلث اینډ سیفټي پالیسی کې فیچرز دي او په دې کې کانټینټ کم ټاپک زموږ سره شامل دي زموږ سره نو دا به په ډیټیل سره وایو. کوېسچن نمبر 1 چې کوم د ایلیمنٹ 2.1 کی ایلیمنٹ اف هیلث اینډ سیفټي منیجمنٹ سیستم چې کوم زموږ سره د هیلث اینډ سیفټي منیجمنٹ سیستم دی د دې کې ایلیمنٹ څه دي زموږ سره. نو ILO انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن اکوپیشنل سیفټي اینڈ هیلث OSH 2001 سیفټي اینڈ هیلث منیجمنٹ سیستم چې کوم زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي منیجمنٹ سیستم دی 2001 والا نو کوم څنګه دی مطلب اکی ایلیمنٹ وسوایو نو په دې کې زموږ سره یا پالیسی کی ایلیمنٹ چې کوم دی زموږ سره کم دی زموږ سره نو موږ سره کې ایلیمنٹ فالو د PDCA سایکل موږ به څه کوو PDCA سایکل به فالو کوو صحیح ده. نو په دې کې پی نه مطلب دا چې پلین دی بیا زموږ سره ډو دی بیا زموږ سره چیک دی بیا زموږ سره ایکټ دی. اوس دا پلین ډو چیک ایکټ څلور وانه چپټر چې کوم دی د روان چپټر نمبر 4 پورې دا زموږ سره په پلین ډو چیک ایکټ کې دی. اوس پلین چې کوم دی سسیز دی زموږ سره صحیح نه نو پلین نارمل الفاظو کې چې کوم دی زموږ سره پلین موږ څه ته وایو چې په دې کې موږ ځان ته ټایم ښیي او په دې کې موږ ځان ته ایم ښیي یا موږ ځان ته ابجیکټیو ښیي نو دې ته موږ څه وایو پلین وایو. نو پلین کې واټ آر ګوینګ ټو ډو مطلب موږ له څه کول پکار دی نو پلین زموږ څه دی موږ ځان ته سیفټي ښیي دا موږ ځان ته ایمز ښیي په هیلث اینډ سیفټي کې. ډو چې کوم دی زموږ سره ډو زموږ سره څه دی چې اوس موږ ځان ته کمپلین جوړ کړی کوم موږ ته ټارګېټ زموږ ته ځان ته دا موږ امپلیمنټ کوو. نو امپلیمنټ د ایم اینډ ابجیکټیو نو په ډو کې موږ پریکټیکلی چې کوم دی موږ خپل ایمز اینډ ابجیکټیو امپلیمنټ کوو. بل چیک چې کوم دی نو په چیک کې موږ بیا څه کوو مونیټر د پرفارمنس چې کوم موږ هیلث اینډ سیفټي ایمز اینډ ابجیکټیو امپلیمنټ کړي دي اوس دا موږ ګورو د دې مونیټرینګ کوو د دې پرفارمنس مونیټرینګ کوو چې یاره دا موږ ته پیدا راکوي او که نه الټه نقصان نه کوي. اخیره کې ایکټ دی زموږ سره ایکټ موږ ریویو پروګرس کریکټ دی چینجز ریویو پروګرس مطلب چې کوم موږ هیلث اینډ سیفټي مونیټر کړه او په هغې کې موږ ته څه چینجز ضرورت راځي موږ ته څه ویکنیسز راوتي دي نو دا به موږ کریکټ کوو د هغې کې به موږ چینجز راولو او موږ به خپل پروګرس هم ریویو کوو په ایکټ کې چې موږ هیلث اینډ سیفټي فالو کوو نو دا موږ ته څومره پیدا راکوي نو دې ته موږ ریویو پروګرس سمپلی وایو. اوس راځو هیلث اینډ سیفټي منیجمنت سیستم زموږ سره کوم دی ILO 2001 منیجمنت سیستم چې موږ تیر وایو نو په دې کې کم کانټینټ زموږ سره یو پالیسی ده بل ارګنایزیشن دی بل پلانینګ امپلیمنټیشن دی بل ایوالویشنز دی بل ایکشن امپروومنټ او اخر کې زموږ سره اډیټ دی زموږ سره نو دا اوس په ډیټیل سره وایو زموږ سره. نو اولنې زموږ سره پالیسی ارګنایزیشن پلانینګ امپلیمنټیشن ایوالویشن ایکشن فار امپروومنټ اډیټ دا اوس په ډیټیل سره وایو. نو پالیسی څه ته وایي نو پالیسی کې سمپلی لکه پالیسی کې موږ د خپل ورکر سره کلیرلی کمیټمنټ کوو د هیلث اینډ سیفټي باره کې نو دې ته موږ څه وایو پالیسی نو کلیر سټیټمنټ اف کمیټمنټ ټو هیلث اینډ سیفټي موږ په پالیسی کې سمپلی دا عهد کوو دا واده کوو چې موږ به هیلث اینډ سیفټي فالو کوو بس دا زموږ پالیسی ده. اوس ارګنایزیشن لپس چې چېرته راشي نو 2 مینینګز رولز اینڈ ریسپانسبلیټیز مطلب به ته مونږ د الوزم سره سید ان ارګنایزیشن کې موږ کوم رولز اینڈ ریسپانسبلیټی فار هیلث اینڈ سیفټي په ارګنایزیشن کې موږ هر یو ورکر ته سپروایزر ته منیجر ته ایڈوایزر ته هر یو ورکر ته چې کوم دی موږ خپل ریسپانسبلیټیز اول کو چې پته ستاده ریسپانسبلیټیز ته به دا کار کوي. بل اټ آل لیول ان د ارګنایزیشن هر لیول باندې مطلب د ورکر نه والا او د ټاپ چې کوم زموږ سره ایډوایزر نسته د هغې پورې هر کس ته موږ ریسپانسبلیټیز اول کوو. بل پلانینګ امپلیمنټیشنز دی
اوس چې کوم دی زموږ سره ډیټیل ارینجمنٹ ټو منیج هیلث اینڈ سیفټي. اوس هر ورکر چې کوم موږ هر کس خپل ریسپانسیبিলিټیز اورک لکه مطلب ایڈوایزر، بیا ایم ډي ته، منیجر ته، سیفټي افیسر، سیفټي سپروایزر، ورکر ریپرزینټیټیو ورکر، هر یو کس ته مونږ ریسپانسیبিলিټیز اولک نو هر کس به د خپل لیول مطابق ځان ته ارینجمنٹ کوي چې زما په کومه طریقه سیفټي فالو کوم. نو اوس دا ریسک اسسمنٹ، نو ریسک اسسمنٹ د چا ریسپانسیبিলিټي ده؟ سمپل دا د سیفټي افیسر ریسپانسیبিলিټي ده. نو اوس به سیفټي افیسر د خپل ایریا مطابق ځان ته پلانینګ هم کوي او امپلیمنٹ کوي به. اوس لکه مطلب پلانینګ دا رسي نه دا به چیرې زبا په هفته کې 5 ریسک اسسمنٹ کوم، دا د پلانینګ شو. اوس به دا په هفته کې ایکچوال چې کوم دی 5 ریسک اسسمنٹ کوي، نو دا زموږ سره د امپلیمنٹ کو. اوس راځو ایوالویشنز. ایوالویشن میتھډز ټو مانیټر اینڈ ریویو د افیکټیونس اف ارینجمنٹ. چې مونږ کوم هیلث اینڈ سیفټي ارینجمنٹ کړی دی مونږ هغه امپلیمنٹ کړی دی، اوس دا مونږ د دې مانیټرینګ کو، دا مونږ ایوالویټ کو. دی کې مونږ سمپل افیکټیونس ګورو، اثر یې ګورو چې دا مونږ ته پیدا راکړي او که نقصان نه کوي. بیا د زموږ سره ایکشن فار امپروومنٹ. ایکشن فار امپروومنٹ سمپل اسټیپس ټو کریکټ ایشوز فاوند ان د ریویو. کم مونږه ایوالویشنز کړی دی، مونږه هیلث اینڈ سیفټي مانیټرینګ کړی دی او په هغه کې مونږ ته څه مسلې راغلي، څه ویکنیسز راغلي دي، نو هغه مسلو ختمولو دپاره مونږ څه کوو؟ ایکشن فار امپروومنٹ. نو هغې ته مونږه سټیپ ټو کریکټ ایشوز وایو چې کوم دلته ایشوز وغیره راغلي. بل دی زموږ سره اډیټ دی. نو اډیټ مونږه ډیټیل ارینجمنٹ دی زموږ سره، مونږ A to Z چې کوم زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي مینجمنٹ 2000 سیسټم دی په ډیټیل سره ګورو. په دې کې زموږ سره اډیټ چې کوم دی زموږ سره انډیپندنٹ critical and semi-systematic review of management system. مونږ چې کوم زموږ سره health and safety management system دی دا مونږ ډیپلی چې کوم دی مونږه د A to Z چیک کوو، نو دې پروسس ته مونږه اډیټ وایو. اوس راځو یو د 2000 health and safety management system، بل دی ISO 45001 health and safety management system. دا دواړه سیم سیزونه دي، په دې کې ډیفرنس نشته، خو په دې کې سمپل معمولی د ټاپک اړې راړلې دي. نو په دې کې راځو پیلنې کانټیسټ اف دی ارګنایزیشن. نو په کانټیسټ ارګنایزیشن کې موږ څه ګورو؟ انوایرنمنت اف ارګنایزیشن. موږ ګورو چې زموږ سره د هیلث اینڈ سیفټي موږ فالو کوو، نو کوم قسم انوایرنمنٹ ته زموږ سره کنسټرکشن کې کار دی، آیل اینډ ګیس کې کار دی، مینوفیکچرینګ کمپنی ده وغیرہ. او دین علاوه د باونډري اف د سیستم موږ خپل هیلث اینڈ سیفټي چې کوم زموږ سره سیستم دی، یا دین علاوه موږ چې کوم زموږ سره ریسټریکشنز دي، موږ سره کوم باونډریز دي، دا موږ ګورو چې موږ به تر کومه حده پورې یا سیفټي فالو کوو وغیرہ. بل لیډرشپ ان ورکر پارټیسیپیشنز. بل چې کوم دی زموږ سره موږ ګورو چې کوم زموږ سره ټاپ منیجمنٹ دی، دا د ورکر سره په سیفټي کې انوالو دی او که نه دی. نو ټاپ منیجمنٹ پرسنلی انوالو دی ان پروموټینګ اینڈ ډرایوینګ د منیجمنٹ سیسټم. په دې کې موږ ګورو چې ټاپ منیجمنٹ چې کوم دی پرسنلی د هیلث اینڈ سیفټي منیجمنٹ په پروموټ کولو کې اینڈ په ډرایو کولو کې انوالو دی او که نه دی. اوس راځو پلانینګ ته. نو پلانینګ آلریډي موږ مخکې ووایو. نو پلانینګ کې موږ څه کوو؟ خپل آیډنټیفای د هیزارډز، ریسک اینډ اپورچونیټیز ان ایکشن پلان فار د امپروومنٹ. موږ په پلانینګ کې موږ څه کوو؟ هیزارډ آیډنټیفای کوو، ریسک اپورچونیټیز ګورو چې په کم کې زموږ سره ریسک دی او د هغې دپاره بیا موږ د امپروومنٹ کوشش کوو. بل چې کوم دی زموږ سره سپورټ دی. نو سپورټ ان د امپلیمنټینګ، مینټینینګ اینډ کنټینیوس امپروومنٹ. سپورټ په دې کې مطلب چې کوم هیلث اینڈ سیفټي پالیسی ده، دا هیلث اینڈ سیفټي منیجمنٹ سیسټم دی، دا موږ څه کوو؟ امپلیمنٹ کوو. مطلب نو په دې امپلیمنٹ کولو کې موږ دې ته څومره سپورټ ورکوو، د دې په مینټین کولو کې موږ څومره سپورټ ورکوو چې دا موږ څه کوو؟ کنټینیوس امپروومنٹ په دې کې راځي. بل چې کوم دی اپریشنز دی زموږ سره. نو اپریشن موږ ورک سایټ کې ډایرکټلی موږ منیج هیزارډ اینډ ریسک. په سایټ کې موږ چې کوم هیزارډ دی، کوم ریسک دی، دا موږ منیج کوو په صحیح طریقه کار سره. بل پرفارمنس ایوالویشن. نو ایوالویشن آلریډي موږ ویل چې د چیک ته وایي. نو موږ خپل سیسټمیټک مانیټرینګ اینډ ریویو موږ ګورو په ډیلی بیسز باندې، منثلی بیسز باندې، انوال بیسز باندې موږ ګورو چې کوم زموږ سره هیلث اینډ سیفټي پرفارمنس دی، نو دا موږ چیکینګ کوو د دې. بل چې کوم د اخر کې ایکټ یا امپروومنٹ ورته موږ وایو. نو امپروومنٹ موږ د څه نه راوړي؟ اولنی زموږ سره لیسن لرن دی. لیسن لرن دی چې موږ کوم میسټیکس کړل دي، کوم غلطیانې کړل دي، د هغې د لاسه اکسیډنټس شو دي، نو د هغې موږ د هغې نه سبق والو د خپل اکسیډنټ نه، او موږ څه چل وکړو؟ بیا چې کوم موږ سبق ونو نو موږ هغه سبق امپلیمنٹ کړو، هغې ته امپلیمنټینګ د لیسنز وایي. نو بیا موږ مزید چې کوم دی زموږ نه میسټیک وغیره نه کېږي. اوس راځو زموږ سره بینیفټس اف هیوینګ فارمل سرټیفاید هیلث اینڈ سیفټي منیجمنٹ سیسټم. مطلب دا دی چې ارګنایزیشن دی زموږ سره دا ISO یا ILO سرټیفاید دی، نو د دې به څه څه فایدې؟ په دې کې پلانې انهانس ورک پلیس سیفټي. آلریډي چې موږ هیلث اینڈ سیفټي ILO ISO سرټیفاید شو، نو خامخا زموږ ورک پلیس کې به سیفټي انهانس کېږي، سیوا کېږي به. بل انټیګریټ ورک پلیس
کم health and safety in every task in the workplace چې کوم زموږ سره ورک سایټ کې کم قسم اکټیویټیز کیږي په هر اکټیویټیز کې به مونږه سیفټي فالو کوو بل چې کوم دی هیلپینګ پریوینټ اکسیډنټس مونږ ته بل پیدا دار کې چې زموږ سره کوم اکسیډنټس دي دا پریوینټ کیږي النس کې پیدا راکې چې مونږ اکسیډنټ النس پریوینټ کو ان اکوپیشنل پرابلمز چې کوم دي دا هم مونږ ته مدد راکې چې مونږ اکوپیشنل پرابلم دي دا هم پریوینټ شي بل ریډیوس کاست الریډي زموږ ویلو چې اکسیډنټ ان اکسیډنټ النس کاست منی نو چې کوم زموږ سره اکسیډنټ النس نه راځي نو بیا به الریډي زموږ کاست پر ریډیوس کیږي بل سیفټي سټانډرډ ایډوکیټس for collaboration between employee and employees چې کوم زموږ سره سیمپلی health and safety standards دي زموږ سره نو دا اوس د امپلایر او د امپلای په مینس کې بس کې یو کولیبریشنز راځي یو تعلق به راځي بل چې کوم د امپروو پروډکټیویټي نو اتوماتیکلی چې موږ health and safety فالو کوو زموږ کمپنی به ریګولر چلیږي زموږ پروډکټیویټي اتوماتیکلی سیوا کېږي بل امپرووډ کمپنی ایمیج نو الریډي مونږ ته پته ده چې یو کمپنی زموږ سره ایمیج سیوا کېږي ځکه چې نسلې تاسو وګورئ نو نسلې باندې لیکلي ISO سرټیفاید نو ولې دا ISO سرټیفاید دا سټانډرډ نو ځکه خلک ارزګین کې اخلي اوس راځو what are the key element of occupational health and safety management system نو key elements دي زموږ سره نو الریډي مونږه ویل مخکې کلاس کې سبا ان شاء الله د خیر سره بل چپټر نیکسٹ کوېسچنز چې کوم دی هغه تاسو ته پروموټ کوم پرپز ان امپورټنس اف هیلث اینڈ سیفټي پالیسی نن د پاره الله حافظ شکریا سمسلی صد وغیرہ نو تاسو ماته کمنټ کې ویل شي د خیر سره ثانک یو سو مچ او زه نوی مرګ ورته دا ریکوست کوم چې زما چینل ور سره سبسکرایب کړئ ثانک یو سو مچ